मुफ्ती तुफैल राजी साहब के दिलचस्प और इस्लाही बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। او بیا وای کرونا وایرس راغی اوس په ما باندې حمله کوي ته چې دا کرونا وایرس نه یریږي چې یاره به جراثیم دي او داسې دي او داسې دي د خپل حرام کمای نه ول نه یریږي ثابت ورځ حرام مردار خوري دا غیر ول نه یریږي وای مونږ چې وای اچرګانو والا وای چې کله گاډي ودرې کنه پولیسو نو پولیسو نه د پوس کوي چې بای چرګ راګه خو دا چرګ ور حلال لګي مردار دی نو چې کته مثلا حلال لدرګه مټیک دی ژوند دی او تعالی درګه م پولیسا تعالی ما درکو چر نو ولې دا حلال دي سبب یاره صدا کل نوم کاروالو کنه دې چرګانو گاډي والا چر راواغستو دی پولیس له ورکو پس کی پرشوت ولې دې به حق دې دنه واړی چر مال راک او دا ولا چرګ ورکو نو آیا دا بر حلال دی حرام دی اول ته یاره حلال دی که مردار دی نو حرام مردار ته ګوري چې باید اساس حلال شوی دی ذبح شوی دی کنه په اسلامي طریقه باندې نو تا دې په کومه طریقه واسطه اسلامي طریقه دی واغست عجیب غونډه کې ذهن نه دی یار ډرایور مړ ولا ورګه بالکل بګار دي چرګان ولا مړ ولا ورګه ولې نه غواړي ډرایور په گاډي کې ناشته سورلای وسر ناشته او ډرایور روان دی روز سفر کوي دغه ته به ورکټ کی هوټل ته به ورکټ کی ها جی بھائی راځي بھائی څوک مونږ کوی مونږ وکړو څوک روټه پر روټه وکړه او دې ورشي د هوټل والا کمرې ته او د برابرو خوراک کا کوم راشي او الله دې معفو کی او ډک ولم وي ډک خو به نه د چرس یو سیګریټ ولا ډک ومر کی څوک سکی کنس کې خیر دې پرچا باندې خرڅ ته دی ځات د سړی چې دا کما د ډرایور او کلندر او اکثر وسره زنګ ملګری واګه ماشاءالله یار زنګ بای د پلان کې سړی گاډي دی آشنا دی او هغه په باندې بلار ډوډۍ خوړ ماشاءالله خوګه روټه ویا حرام دی خوړه حرام دی خېټه ولا خېټه دور واچوله دا تعالی په صدر کې دا روټه دا هوټل والا چې د ډرایور لا کوم روټه ورګي نو دا په دې نه ورګي چې دا ډرایور دې خسړې دی دا رشوت دی کسان نه ولا موږ به تاسو باندې روټه وکړو او ډرایور خوشاله الګا د الله باندې روټه بس قیمت دې زیات نه زیات 300 روپے 300 روپے دي او حرام دي خېټي دور واجب زموږ استاد محترم مولانا عبدالرحمن صاحب خان بابا زموږ استاد محترم دی الله دې په عمر کې برکت واچي بیمار هغه د علم نمخ کې بدو جی ټی ایس به هغه کلندرو جی ټی ایس کا سبب ټورس به وته پای کې کلندرو چې کله دو په تبلیغ کې وخت ولګاو نو یې باقاعده چې کله ماته دا مسله معلومه شو چې دا حرام ده نو چې په کوم روټ په کوم طرف پسې چلیدم په کوم لار نو په هغه لار چې سونه هوټل راتلې وې دا ټولو پسې لاړم مو دوی چې ما دونه مدا تاسو نو روټه خورلې ده او د هغه پیسې زمانه والے زمانه د هغه پیسې والے نو زمانه یو هوټل والے مو نه غستا او زما ضمیر دا منله چې یاره زه حرام روټه زما په وجود کې او زه چې کوم نه علم حاصل کوم ما اول هغه تعفي وکړه د ټولو هوټل والو کم از کم لک سړی تو پکار دی ست طریقه پکار ده ته خپل روټه د بارا هغه ته ویل کوم ما تعدید به دا گاډي بس غلو زموږ کارونه دي څوک جنازې رواني د چا څوک ایرپورټ ته دي څوک بل نه به روټه بخرو الکه د روټه ټیم نه دی یار خو زمانه خو مسکیګه د خپل روټه د بارا ټول سوالو به تکلیف ورک دا څنګه نه پکار خبرم دا اډوزو بزی کوله دزي شروع شوګه خو پاک بیا خادي ده بیا واده دی د پښتون کر واده راغلی مسلمانستان کر واده راغی د فایرینګ نه پرهیز وکا هوایی فایرینګ مګوا الله طرف ته متوجه شه دعا وړه الله په دې خاله کې په دې واده کې ماته برکت راواچي ته څه په شروع بزی اخته نو ایزه زما هغه منافق وای ابو عامر فاسق والنبي عليه الصلاه والسلام ولا لقب ورکړ ابو عامر فاسق زما او قیصر روم خواله د روم بادشاہت د زما شام روم ته او دا غسر خبره کوم چې د هغه طرف راشي او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسلمانانو باندې حمله وکړي چې کله حمله وکړي نو موږ به دی لبیغ مش او دی لاړ وس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیس په دنيشتي چې چل شوی دی سر تلې دی لیکن الله رب العزت آیاتونه رو لګل نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبردار کو داسې مسجد دی
او نبی رسول الله والسلام چې کله تبوک غزا له وته کنه سفر دوران نو دغه کسان بزیراله چې دا الله رسول تاسو راشه زون په مسجد کې تاسو مونږ وکړي نبی رسول الله والسلام ته فرمایي ان شاء الله چې زما بس راشم نو بیا بس تاسو په مسجد کې ودرېږم مونږ وکړو نو الله رب العزت آیاتونه راولېګل نبی رسول الله والسلام چې څنګه وته غزوې له یوې غنټې واپسې لار پاتې ده مدینه منوره ته الله رب العزت آیاتونه راولېګل اې دا الله رسوله اے زما حبیبا ته چرته غوري په دغه مسجد کې ونه درېږي کم مسجد چې بنیاد په دې جوړ باندې دی چې دا صرف دا څه کوي د مسلمانانو له تکلیف ورګي کفر له طاقت ورګي او د مسلمانانو په درمیان کې تفرقه پیدا کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله تشریف راوړو نو دغه کسان حاضر شو دغه اوس پته نشته جایتونه راغلي حاضر کو اې الله رسول راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته موږ کا راځي ورشه وېسه د جمعات وسیده نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړو جمعات باقاعده وسوځو او ختم یې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په دغه ځای باندې چې سونه کوړه کرکټ ګندګي ده په دغه ځای باندې ورچ دا مسجد نه دی او الله رب العزت د مسجد نبوي تعریف وکړو د مسجد نبوي تعریف الله رب العزت کو او وی فرمایل چې په هغه مسجد کې ودرېګا چې د کم مسجد اسس على التقوى من اول يوم چې د اول ورځې نه د هغه بنیاد په تقوا په بنیاد باندې خو دې شوی د مسجد نبوي تعریف الله رب العزت فرمایو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسجد نبوي مبارک کې دا هم فرمایلیو چې ما بین بیتی و منبری روزه من ریاض الجنه دا د مسجد نبوي فضیلت دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منبر او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کور د دې په درمیان کې چې دا کومه حصہ ده دا جنت ټوکړه ده نبی رسول الله والسلام یې باقاعده تعریف په خپلم کړی دی او الله رب العزت یې تعریف کړی دی او بیا په کې صحابه هم تعریف دی رجال يحبون ان يتطهروا دا چې سړي په کې اوسېږي چې هغوی پاکي خوښي والله يحب المطهرين او الله تعالی هم دقه پاک صاحب اوسېدونکي خلک دا خوښي الله تعالی دې عمل کول توفیق راکړي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور آمين برحمتك اللهم استغفر